ملګرو د کرکټ د میدان نه دغه چې کوم اهم ترین اپډیټ تاسو سره شریک کوم. فخر پښتونخوا فخر زمان یو پښتون چې زموږ دا په تاریخ کې الحمدلله ولې پښتون وي چې د پی سی بي چیرمن دومره مجبور کو چې په خپل خپو کې کینو او هغه وته چې راشه چې میټینګ وکړو. بای دا چې د سوشل میډیا په تا پسې کم پاور دی نو دا سیزن ور نشم برداشت کوله. خو راشه سوال درته کوم چې ما تا خپل سیستم او ترتیب برابر کو. نو په هر زمان الحمدلله ثم الحمدلله چې کوم د محسن نقوی سره هغه ملاقات شوی نو په هغه کې باقاعده د هغوی چې کوم روغه د هغه شوی ده خدا ویل کېږي چې کوم کانټریکټ دی نو هغه به د فټنس ټیسټ نه بعد شروع کېږي. اوس به بیا فټنس چې کوم ټیسټ دی هغه به په هر زمان ورکوي. خو ګوره ورته چې فټنس ټیسټ یې څنګه پاس کېږي چې دوی پیل کوي بیا پیل کېږي او چې دوی پاس کوي نو بیا پاس کېږي بیا به څه مسله نه وي. او په هر زمان خو الحمدلله مکمل فټ دی. څوک دې ثابت کړي چې په هر زمان هغه فټنس کې مسله راغلی ده. نو چې کوم خوشحالۍ خبر دی او نوې خبر دی نو دا ویل کېږي چې نن الحمدلله ثم الحمدلله فخر پښتونخوا فخر زمان په لاهور چې کوم کیمپ دی سټیډیم دی اکیډمي ده نو په هغه کې ټوله ورځ پریکټس کړی دی. او را روان چې د افریقې څخه کوم سیریز دی نو د هغې دپاره سړی تیار دی. دې پرله خو په پوره غوسه کې انشاءالله العزیز. نو امید ساتو چې دغه ازمری به یو ځلې بیا میدان ته کوزیږي او د پښتنو چې کومه شمله ده هغه به نښ کته کوي انشاءالله العزیز چې د خپل بیټینګ او د خپل پرفارمنس په ذریعه باندې به هم هغه ثابتوي چې یاره دا کوم کرکټ پینس دی او دوی به چغې د فخر زمان دپاره وهلي نو هسې نه وهلي. سکر خو د زوم دپاره به خامخا څه الفاظ استعمالوي خو خیر بیا هم دغه الفاظ ورله ښه دي ځکه چې شاهین افریدي کوم محنت په تیر ونډې کې کړی نو خامخا دا الفاظ جوړیږي. او شاهد افریدي هم د دغه الفاظو په انتظار چې کله به ماته موقع ملاویږي چې زه د خپل زوم دپاره یو څو الفاظ استعمال کړم. څنګه چې شاهین افریدي بهترین او بالینګ کړی په تیر ونډې کې نو د آی سی سی د طرفه د هغې چې کوم رینکینګ دی نو 4 چې کوم پوزیشن دی هغې په خپل نامه باندې کړی دی نو په هغې باندې ورله شاهد خان افریدي مبارکباد ورکړی دی. او بیا یې دا الفاظ استعمال کړي دي چې شاهین افریدي بطور الراونډر مخې ته راوستل ډېر زیات ضروري دي ځکه چې د هغه کوم بیټینګ دی هغه هم آوټسټینډینګ دی بهترین چکې لګوي. نو خواهش یې ظاهر کړی دی چې یاره شاهد افریدي ویلي دي چې زما زوم زما زوی شاهین افریدي بطور میډل آرډر په ټیم کې باقي سلیکټ کوئ. مطلب یې دا نه چې کم از کم دغه 6 نمبر 5 نمبر په دغه ټیم باندې روزي او د بیټینګ دپاره دته ډېره موقع میلاویږي. نو انشاءالله چې د پاکستان کې ټیم دپاره به بهترین پرفارمنس مخې ته راوړي. تاسو وایي د دې حوالې سره کمنټس کې لازمي شریک کړئ. دغه ملګرو د کرکټ د میدان نه اهم ترین اپډیټ چې تاسو سره شریک کړو ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمي شریک کوو. چرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله سات اخر کې هو پاکستان زنده باد. پاکستانی کرکټ ټیم پاینده آباد تل دی آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.